بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. و یو ځل فرعون په خپل محل کې ناستو، نو چا ور وډبولو، چې ور یې وډبولو نو ورته ویل وی څوک یې؟ دننه نه فرعون آواز وکړو، وی شیطان د هغه ملاقات ته راغلی و. نو شیطان ورته ویل چې ته څنګه ځان ته رب وې، چې ته دننه تا ته پته هم نه لګي چې بار زما ملاقات له څوک راغلي. وی فرعون پوه شو چې دوم شیطان کیدی شي، ځکه چې فرعون ته چا خبره څنګه کولی شوه. نو ورته ویل ته به شیطان یې دننه راشه. وی چې کله شیطان دننه راغو کېناسته خپلو کې، نو وی د فرعون د شیطان ته ویل چې یاره په دې سرزمین باندې زما نو تا نه به هم لا بدبخته انسان څوک وي. نو وی ده ورته ویل چې او یو سړی شته. نو فرعون ډېر حیران شو چې زما تا نه به زیات بدبخته انسان څوک وي چې د الله به نی خوښ. نو وی شیطان ورته ویل چې هغه سړی هغه په دنیا کې حسد کولو والا دی. او حسد څه ته وایي؟ یو انسان نه هسې سوځېدل چې الله هغه له مال ورکړی وي، دولت یې ورله ورکړي، ګاډۍ ورکړي، ښه جامې ورکړي. او زموږ پښتنو کې چې تاسو وګورئ نو اکثر به موږ د یو مسلمان د ښه شان او شوکت نه، ښه عهدې نه، ښه رتبې نه، هغې نه به موږ سوځو. نو دا ډېر لوی ګناهګار دی او د فرعون او د شیطان نه هم زیات الله ته ناخوښه دی. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله.